د سایپر او د توشاخانه کیس قصه ختمه. ډیر زیات اهم چې کوم خبر دی ملګرو هغه مخې ته راغلی. بل طرف د ملګرو جناب کنگ شیر افضل مروت صاحب د مولانا پل رحمان صاحب په حلقه کې موجود دی، خو کم کردار یې ادا کو د داد مستحق هم دی او دغه عوامو ته سلامي هم پکار ده. راځم ملګرو یو څه چې کوم اهم ترین اپډیټ هغه در سره شریکوم، ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. چې کوم بریکینګ نیوز دی ملګرو نو دا ویل کېږي چې د توشاخانه کیس چې کومه قصه ده نو زر تر زره به د نیب مرۍ ته دغه قصه ورچولی کېږي او جناب عمران خان صاحب به په ایو په عزت د توشاخانه کیس نه بری کېږي. دلته خو ملګرو په میرټ باندې فیصله وشي او صحیح طریقې سره خبره مخې ته راشي. څنګه چې جناب عمران خان صاحب وایي چې مریم نواز نه تپوس وکړی شي چې تا دا پلیټونه په څه کې اخیستي دي، د نواز شریف او د زرداري نه تپوس وکړی شي چې یاره دا تا سره کوم غټ غټ ګاډي دي نو دا چېرته وو. خو دلته کې صرف اور صرف یوه ګاډۍ مخې ته ده او 190 میلیون پاونډ پیسې چې کومې دي نو هغه کتلی شئ تاسو ملګرو چې هغه جناب عمران خان صاحب په کومه یونیورسټۍ باندې لګولي دي چې په هغې کې د حضور مبارک صلی الله علیه و وسلم په ژوند باندې څه خبره کېږي. خو د افسوس مقام دا دی سیټ کې تاسو ته دا تصویر ښکاري ملګرو چې جناب عمران خان صاحب کم رحمت للعالمین اتارټي چې کم پروګرام جوړ کړی نو هغې له دا خلک کم الفاظو باندې ورکوي او کم الفاظ ورته وایي، خو نشته هغه خلک چې په جناب عمران خان صاحب باندې مختلف قسم فتوې مخې ته لګوي. خو نن په دې خلکو باندې غلي دي چې دوی وایي چې د رحمت العالمین چې کومه پروګرامونو هغې ته کوم الفاظ لیکلي دا زموږ په خوله باندې نه راځي. بل طرف ته مریم اورنګزیب دا وایي چې یاره سلیماګانې سیوا کول غواړي ځکه چې نوجوانان چې کوم دي نو هغوی له هم د ژوند د تېرولو دپاره سیسټم برابرول غواړي. خو نشته هغه خلک چې اوس په دوی باندې هم فتوا ورکړي چې یاره داسې قسم الفاظ مخې ته نه دي راوړل پکار. بل طرف د ملګرو د سایپر چې کوم کیس دی نو په هغې کې هم الحمدلله د هغه کس چې دوی په انتظار دي چې د جناب عمران خان صاحب کوم پرنسپل سیکرټري اعظم خان نو دوی د هغې بیان په انتظار و چې دا به د جناب عمران خان صاحب خلاف ګواهي ورکوي. خو دا ویل کېږي چې اعظم خان مکمل انکار کړی دی او هغه ډېر ښکلي الفاظ مخې ته راوړي دي چې زه د عمران خان صاحب خلاف چېرته هم ګواهي نشم ورکولی. نو دا ویل کېږي هغه چې کوم الفاظ مخې ته راوړي دي نو چې د سایپر کیس مکمل قصه ختمه ده. خو ګورو چې څه دې جوړوي او څه ترتیب دی جوړوي. خو دلته کې ایک پلان وہ ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ بناتا ہے اور دوسرا انسان بناتا ہے. ملګرو چې کومه سرکاري سروے شوې ده نو په هغې کې هم جناب عمران خان صاحب چې کوم آزاد امیدوار دي عمران خان کې آزاد امیدوار یې ورته لیکلی دی نو هغه 89% دی. نواز شریف نون لیگ چې کوم دی هغه 8% دی او الیکشن بایکاټ چې کوم دی نو 2% دی چې خلکو د الیکشن نه بایکاټ کړی چې موږ اوټ نه اچوو هغه 2% دي او نواز شریف څه دی ملګرو هغه دی 8% او په دې کې دوی وایي موږ به الیکشن ګټو چې چېرته هم سروې کېږي نو هغه ډېره زیاته اهم ترین وي. بل طرف د ملګرو دا ویل کېږي چې را روانې کمې 72 ګنټې دي نو هغه ډېرې زیاتې اهم دي. الله دې په خیر خیریت سره تېرې کړي. خو دا ویل کېږي چې الیکشن ملتوي کېدل او په ملک کې ایمرجنسي لګېدل د دې ډېر زیات چې کوم توقع ده نو هغه کېږي. ذرا یې دا خبره کړې ده. بل طرف د ملګرو دا ویلي دي چې تاسو ته ما دا سروې مخې ته کېښوده نو دا ویل کېږي چې دا څومره سروې مخې ته راځي نو هغه د عمران خان صاحب دپاره راځي. نو دا ویل کېږي چې طاقتور کم کسان دي نو هغوی د نون لیگ د سر نه لاس لرې کو چې بس اوس ته پوه شه او ستا کار پوه شه ځکه چې ستا قصه مکمل بدله ده. بل طرف ته دا هم ویل کېږي چې عمران خان صاحب به ډېر زر قوم ته یو ډېر غټ سرپرایز ورکوي. هغه څه سرپرایز دی ستاسو څه سوچ دی کمنټس کې را سره شریک کوئ. بل چې کوم خبر دی دا هم ویل کېږي چې نواز شریف د الیکشن ملتوي کېدو نه بعد د هغه چې کوم اعلان دی هغه به دا وي چې هغه به زر تر زره لندن ته روانېږي. نو د هغه خو بل ځای شته نه بغیر د لندن نه. نو دغه چې کوم درې څلور اهم خبرې ذرایع مخې ته راوړي دي نو هغه ویل کېږي دقه. تاسو راسره کمنټس کې شریک کړئ چې آیا دا چې کومې خبرې دي دا ټیک دي او که نه. بل طرف ته ملګرو
چې کوم لاهور های کورټ ته نو 9 مئی چې کوم مقدمات دي نو په هغې کې د جناب عمران خان صاحب چې کوم عبوري ضمانت دی نو د هغې چې کوم درخواست دی هغې څه کو هغې مسترد کو او دا ویل کېږي چې جسټس عالیه نیلم کی سبرایې کې به 2 رکنی چې کوم بینچ دی نو په 23 جنوري باندې به د هغې چې کوم سماعت دی نو هغه به کوي. بل طرف ته جناب عمران خان صاحب د جیل نه دغه چې کوم پیغام دی هغه جاری کړی دی چې د دوی سره بیانیه شته نو خو جناب عمران خان صاحب سره بیانیه شته الحمدلله. د بلاول بټو زرداري نه هغه انکر تپوس کوي و یاره هغه تاسو سره ما تېره ویډیو کې هم شریک کړي چېرې عمران خان صاحب که چېرې تا سره ملاقات کول غواړي نو ته به ورسره وکړې نو بلاول بټو زرداري ورته په جواب کې وایي وایي هغه خو د غلو سره نه ملاویږي نو اصحابي ګوره د ملنډو دوی بیا مونږ دي خو دوی پوهېږي نه نو اصحابي هم داسې ځان سره ووایي وایي او دا خبره خو دې ټیک ده پوه شوې بیا دې دغه تپوس کوي چې یاره ته کوم د 500 منټ ته کومه خبره ورته کوي چې 500 منټ ته خپله بیانیه جوړه کړې ده چې موږ به 500 منټ پرې ورکوو نو آیا دا کیدای شي ځکه 14 میاشتې چې کومې تاسو تېرې کړې نو په هغې کې خو هېڅ ریلیف میلاو نه شو او د حق 14 میاشتو نه دا بجلي ګرانه شوې ده نو بیا البټو زرداري ورته ووایي کیا هم خواب بھی نه دیکھے وایي لکه موږ به خوبونه هم نینو لکه عوامو ته وایي چې را بس هغه سوچ کې راولئ چې 500 منټ به موږ ته پرې میلاویږي او موږ ته به لارې کوڅې پخېږي نو وایي چې په خوب خو پابندي نشته خوب خو لیدلی شو دا د دوی حالات دي دا د دوی بیانیه ده نو جناب عمران خان صاحب سره بیانیه شته الحمدلله هغه چې څه ویلي هغه یې کړي دي عمران خان صاحب دا ویلي دي چې یاره را روان حکومت ته به انشاءالله العزیز که چېرې زمونږ حکومت راغی نو صحت کارډ راشن کارډ او سبسډي کارډ به انشاءالله مونږ لازمي عوامو ته ورکړو دا یې مور ورکړي هم دي او انشاءالله العزیز چې بیا به کولاویږي. بل طرف ته مولانا بل رحمان دا خبره کوي چې پی ټی آی د سره په پاکستان کې په کار نه ده چې د پی ټی آی کوم خلک دي یا کومه پارټي ده چې هغه په پاکستان کې دا حالات دي دې باره کې تاسو وایئ را سره په کمنټس کې شریک کړئ. څنګه تاسو ته مو وویل چې جناب کنګ شیر افضل مروت صاحب د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه علاقه ده نو په هغې باندې لګیا دی کنونشن او جلسې کوي نو دې سیټ کې تاسو ته ښکاري مولانا فضل الرحمن صاحب ته چې کوم کس په مخالف ولاړ دی پی ټي آی چې کوم امیدوار ولاړ دی نو هغه چاته هغه مولانا فضل الرحمن ته مقابله کې ولاړ دی نو تاسو څه وایئ چې دا کوم عوام را پاسېدلي دي نو آیا مولانا فضل الرحمن به وړ گیا که نه ارا سره په کمنټس کې شریک کړئ. خو جناب کنګ شیر افضل مروت صاحب لګیا دی هغه چې کوم جدوجهد دی هغه مخ په وړاندې باندې بوتلو او کوشش کوي چې دا عوام را پاسئ. بل طرف د ملګرو بارملکي او میډیا جنې د دې سیټ کې تاسو ته ښکاري هم چې یاره انورالحق کاکړ صاحب نه دا تپوس کوي چې ته وایې چې یاره په پاکستان کې میډیا چې کومه ده نو هغه آزاد ده نو بیا ولې مونږ درځو الیکشن کمپین دپاره خو تاسو په موږ باندې پابندي لګولې ده د نورو خلکو خولې هم دي ځان ته جوړې کړه ټول دنیا ګوري چې په پاکستان کې څه حالات روان دي. دغه ملګرو یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دي هغه مې در سره شریک کړه ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې وواست پاکستان زنده باد عمران خان زنده باد تل دي وي آباد دي وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله